أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طهارت درې قسم ته دی، یو غسل دی، یو وضو دی، یو تیمم دی. او نن چې کوم موضوع دی هغه د تیمم په متعلق دی. تیمم کوم اقسام دی، تیمم کیفیت څنګه دی او هغه کوم موارد دي چې هغه کې یو انسان کولی شي چې تیمم ووایي. رسو اقسام ته د تیمم تیمم کچری مو وکسو تیمم دوا قسم ته دی. تیمم یا د وضو بدل کېوالی شي او یا د غسل بدل کېوالی شي. دینه بعد بیا رسو کیفیت د تیمم څنګه کیږي او څنګه والی شي. تیمم کې کسا نیت نه ورسته درو کارو کول ضروری دی، یعنی واجب دی. اول چې کوم دی لږ بحث هغه نیت کې دی. نیت کې خو کچری انسان باندې صرف یک یو شی ذمه باندې، یعنی مثلا یا د وضو بدل کې تیمومي یا د غسل بدل کې تیمومي. په نیت کې بیا مشخص کول یا ضرورت نشته دی، یعنی ضروری نه دی چې انسان وایي چې تیمم د وایم په بدل کې د وضو یا تیمم د وایم په بدل کې د غسل دی ویل یا ضرورت نشته. خو اگر کچېرې انسان باندې دوا شیان واجب شي، یعنی ذمه باندې دوا شیان راغلي وي، یعنی هم تیمم د وضو بدل کې ونی راغلی وي، هم تیمم د غسل بدل کې ونی راغلی وي، په کور دسه به مشخص کی مثلا نوایست حزه دی هغه څه کله تیمم وایي هغه دوا شیان واجب دي، هغه په کور د مشخص کی چې د اول تیمم کوم وایم د غسل بدلی کې دی او د دویم تیمم چې کوم وایم د وضو بدلی کې دی. دې کې به تشخص ضرورت شته دی، ورنه مشخص کولی هم ضرورت نشته دی. نیت نه بعد رسو چې کوم اول کار ضروری دی هغه د ځمکې واله دی. ځمکې باندې یا یو وری انسان لاس کیږدي یا یو وری ځمکه ووایي. دا د سیستاني غو نظر دی. هغه یې چې ځمکې باندې لاسونه کیږدي یا کافي دی، خو که ځمکه د ووله کافي دی. خو اما هغه رهبر یې چې ته په کور دی چې ځمکه ووایي، چونکې لفظ ضرب ته ذکر شوی دی، دې وجې نه هغوی چې ته په کور دی ځمکه ووایي. نه دا اول واجب و چې انسان په کور دی چې تیمم کې دا انجام کی. دینه بعد چې کومه دی هغه دویم واجب چې کومه دی د ټنډې ماسه دی. او سوال دا دی چې ټنډې کې طول کې مو څه وکړو، کوم ځای ماسه کړو، او عرض کې مو څه وکړو، کوم ځای ماسه کړو. کچېرې مو ټنډې د سترګې وغړو د کوم ځای نه چې د انسان ویښته روځي طول کې په کور دی، دې ځای نه انسان شروع کی تو دا وروځو ابتدا پورې. البته وروځ یا په کور دی انسان وسه ماسه کی، احتیاط مستحب دی چې وروځ یا په کور دی ماسه کی وای پیځ دغه پورې دو اردواله سونه روړي. او چونکې لفظ جبینین هم ته ذکر شوی دی او اردوا طرف پټنډه احتیاط واجب ده په کور دی چې انسان ماسه کی لاس سره، یعنی خای طرفیا او چپای طرفیا. او دې کې ایو کور ډیر ضرورت دی چې انسانو ته توجه وي چې کله ته د ټنډې ماسه کوي په کور دی ته ټنډه هغه سکون حالات کې وي، صرف لسونه ته حرکات کې وي، لسونه په کور دی ته ونی وړي راوړي نه داسې ټنډه وته وړي راوړي. ټنډه په کور دی د انسان حرکات کې نه وي. او بل خبره دا ذهن نشین کول ضروری دی چې تیمم کې د هیڅ شي ذکر هم ضرورت نشته دی، صرف یو نیت ضروری دی او بل کې ترتیب ډیر زیات ضروری دی. زه پریکټیکل د ټنډې ماسه هغه څنګه کېږي پریکټیکل کوم. مثلا د دوه لاسونه ته ځمکې باندې یووالی دي یو د ایښي دي. هغه نه بعد د البته لاسو کې اوس څه وکړو دا سوال دی چې لاسونه کوم ځای نه ټنډې باندې کېږدو. د کوم ځای نه چې انسان ورغوی شروع کېږي دا ورغوی دا ځایونه به چې کومه دی دغه ځای باندې کېږدی چې د کوم ځای نه انسان ویښته شروع کېږي. د ټنډې کې یا په کور دی څه حایل نه وي د خبر، یا په کور د انسان ذهن نشین کی که انسان ویښته کور ته راغلی هغه په کور د پورته کی او لاسو کې په کور د خیل نه وي، که ګوتې موتې د وي چې د وي، چونکې زه ګوتې چوم د تیمم لپاره مو اوس لرې کړي دی. نو ګوتې موتې انسان په کور د تیمم وایي په کور د ګوتې لرې کړي. که چېرې خیل و بیا د تیمم نه کېږي. که ټنډې نه د ویښتې وي هغه په کور د څټ ته وړی، یا ټیکرا وي هغه په کور د څټ ته وړی. اوس د هتیلې کوم ځای نه شروع کېږي ابتدا اندازه یې نه به ته هغه ځای باندې کېږدی چې کوم ځای نه د انسان ویښته راوځي. دې شان سره پوسه نه بیره شروع کې ټنډه بالکل سکون حالات کې او وروځو باندې په کور د پوسه سړی راولي. دا اوس وروځ یا ماسه کې بیا ښي طرف ته احتیاط واجب بنیاد باندې بیا چپي طرف ته. دا و دویم واجب چې ټنډې ماسه دی.
دریم واجب څه کوم دی هغه په کور دی چې د لوس ماسه لوس کوم ځای نه ماسه کو لوس د کوم ځای کې لوس ماتیږي او د کوم ځای کې ګړی چاوای شي چې انګلیش کې ورته ریسټ ویلی شي دی باندې انسان لوس کیږدي البته دین لږ پوست انسان ته یقین شي احتیاط مستحب ده چې لږ پوست کیږدي چې انسان ته یقین شي چې مون ټول لوس ماسه کړی دی نه د کیا یو خبره ډیر ضرورت است په کور دی ټول لوس باندې کیږدي او ځنه حال دسی کوي چې د یو غوته دی پوزیشن کې لون دی ورولی لوس کله چې لون دی غوته راوستل نو دو بیا تیمم چې کومه دی هغه باطل دی تیمم صحیح نه دی په کور دی چې دغه ځکه ته لوس کیږدي دی پوزیشن سره ټول لوس باندې دا په کور دی چې یو غوته سره پورې چې پی لوس کومه دی هغه ما سیان دا شکیږي کور د 15 غوته باندې د غوته مانس کې کوم ځای نه دی دوی ما څه کوله ضروري نه د کوم ځای پورې لوس رسیږي انده کافي دی نه دای دریم واجب دی البته د یو خبره دی چې کله ته تیمم مکمل شولو هدیل ته سیستنی هغه کوم نظر دی هغه د احتیاط مستحب ده چې تو یو ورته بیا ځمکې باندې لسونه یو وای یو کیک دی اندوی سره بیا په کور دی یو وری خای لوس ماسه کې بیا چپای لوس ماسه کې یعنی هغه سیستنی دی احتیاط مستحب ده خو اما هغه رهبر دی احتیاط واجب ده چې ته لوس دوباره یو وری بیا لسونه ځمکې باندې وای بیا سره خای لوس ماسه کې او بیا سره چپای لوس ماسه کې نه دا تیمم چې کوم واجبات هغه ټوله اوس سوال دا دی چې تیمم څه شی باندې کیږي کچری مو قرآن ته سترګې وغړو قرآن سوره نساء آیت نمبر 43 یا سوره مائده آیت نمبر 6 کې فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا دلته قرآن لفظ سعید استعمال کړی دی ایدی په متعلق ځنه علما دی چې سعید څه کومه دی صرف خور ته یي او ځنه علما دی چې سعید څه کومه دی مطلق وجه الارض ته یي یعنی ځمکه مخ باندې څه شي دی هغه ټولو ته سعید ناویل شي یعنی فسخه خبره ده چې انسان کچری تیمم وایي په کور د څه پاکو خور باندې وایي خور نه علاوه لوټي باندې تیمم کیږي او د سیتیګه څه هغه باندې ګار پروت وي هغه باندې تیمم کیږي اورېګو باندې البته تیمم کوله جایز ده هماندوشن خورین دیوالو باندې تیمم کیدای شي خو بیا بهتر ده چې انسان تیمم څه کومه ده هغه په ځمکه باندې وایي او د سې کالینا یو د سې کمبل څه هغه کې ګار وي نه دغه باندې څه کومه ده تیمم کیدای شي اوس رسو هغه ځای نه خیو چې کوم ځای کې انسان کولی شي چې د وضو بدل کې یا د غسل بدل کې انسان تیمم وایي د ځکه علماو تقریبا و ځای نه حساب کړی دي چې دغه و ځای کې انسان کولی شي چې تیمم وایي هغه نه اول ځای هغه د کله انسان سره اصلا وبنوي نه انسان کولی شي چې وضو بدل کې یا د غسل بدل کې تیمم وایي او دویم ځای اله چې کله د انسان دسترسه کې اصلا وبنوي او دریم ځای چې کوم علماو خیال دی هغه دی چې کله یو بو استعمال د انسان بدن ته ضرر لري نه دي چې انسان کولی شي چې وضو بدل کې یا د غسل بدل کې تیمم وایي څلورم مورید هغه دی چې کله انسان د اوبو حصول کې هغه د حد نه زیات مشقت پرېوځي نه دي چې انسان ته په کور دی چې د وضو بدل کې یا د غسل بدل کې تیمم وایي پنځم ځای چې کوم علماو خیال دی هغه دا دی چې انسان سره صرف دوره اوبه دي چې هغه صرف د اوسه پیدای شي صرف د کلي دپاره کافي دي کچېرې دې سره د وضو وکړو یا د سره ولم د غسل یې وکړو نو دې ته بیا چې کلي ته اوبه نه پاتې کېږي نو دې صورت کې انسان کولی شي چې وضو بدل کې یا د غسل بدل کې تیمم وکړي شپږم ځای چې کوم علماو خیال دی هغه دا دی چې کله د تو وضو یا غسل یو بل تکلیف سره مزاحم کیږي تو سره اوبه شته دي مثلا تو څه کولی شي چې غسل وکړي یو وضو وکړي خو یو بل تکلیف دی هغه تکلیف دا دی مثلا یو بل شی باندې تو ذمه چې کومه دی هغه مشغوله شوي دی مثلا تو لباس نجس شوی دی یا د بدن نجس شوی دی د دغه اوبو سره که چیرې وضو وکړي یو سره غسل وکړي نو تو بدن یا تو لباس نجس پاتې کېږي نو ته په کور دغه اوبو سره ته هغه لباس ومینځي یو بدن سره ومینځي چې بدن د پوک شي باقي که اوبه ته نشي پاتې وضو بدل کې و غسل بدل کې ته بیا په کور دی تیمم وایي
وام صورت چې کوم علماء خیال دی هغه دا دی چې هغه صورت کې انسان تیمم والی شي، وضو بدل کې، غسل بدل کې، چې کله وخت تنګ شي، مثلا سبې راپوڅېدلې ودرېدلو سبې کې تقریبا 15 منټه پاتې دي، ته که چېرې لوړ شي وضو کوي نو تا نه یو ټول لمونځ قضا کېږي یا د لمونځ څه حصه قضا کېږي. نو داسې کې علما یې چې ته که کلینې کې یا مثلا کمبالې کې د ګار دوی مغزې کې تیمم ووایه، همدغه تیمم سره ته لمونځ وکړه، ته لمونځ صحیح دی. او دا هغه موارد چې دغه مواردو کې انسان کولی شي څه تیمم وکړي. نو دا و تیمم. پس تیمم سره مغه طهارت رسي، لکه کوم طهارت وضو سره راتللو، او تیمم سره مغه طهارت رسي لکه کوم طهارت غسل سره راتللو. اوس کېدای شي ځنه دوستان دا وایي چې چونکې مو غسل نه دی کړی یا مو وضو نه دی کړی، مو ته مړې خوا نه رګوي، زه صفا نه یم شوی. نو داسې کاس کېدای شي یو ذهني مریض وي یا دې ته شیطان وسوسې ورکوي. خو چې کله انسان دین باندې عمل کوي هغه ته بیا ضرورت نشته چې هغه د شیطان وسوسو ته غوږ وچوي. اندی سره دعا کوو چې پروردګار عالم د موږ ټولو ته توفیقات عنایت کړي چې همیشه دپاره مو طهارت کې اوسو، ته دا څه د زمانې مولا ظهور ته همیشه دپاره آماده وو. امین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.